سړی چې دی به ډېر وي چا ورته ویل دا چې دی ډېر مه وایه ویل که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی مال والله کم پرېږد او غټانو او د پشکال چندخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کندې سربو ته ووایي چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زموږ چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه زما خېټه شته نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړی چې خدای ته دا پته وه چې دی به داسې چغې وایي چې بیړي به غر کېږي نو که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې درې فیض اچوئ ورسره کړي نو دا لږ غټ یې په دې پیدا کړی یم چې دې چغو لفټي تاسو خیال را نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 مفتی غل نه د لاس غوڅي که نه په اسمبلی کې 250 ممبران 15 پکې ملیان ملا به آوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ 215 به راپاسي چې نه دی غوڅ دا یو شی نه دی غوڅ یو کال به دا پاسي ادشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا په باندې کال به په دې تېر 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرکشي مسترد بشي چې به اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم بل شیخ به پیش شي چې زناکار دې سنګسار شي که نه ملیان به یو دي شي دي 215 براپاس نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساروي غریب skin to skin there is no sin کالجیانو بګشته skin to skin there is no sin خیر دی که نه څه شو او سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت ویل دا ولې هغه دا دې د تره زوی دی ویل ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې څه شي خیر دی مونږ له خو چل هم راځي که نه دا اسقاط دایره هم لیدلې ده همره چې کېږي لیدلې ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض او واجب او سنت او مستحب او منظورات بلکې جميع حقوق د باري تعالی چې لازم شوی په ذمہ ده بیا حاضر متوفا د حين تر بلوغه د وخت تر مرګ پورې خایي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی او بعضي ورزلي کوي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قليله ده په اله د اسقاط سره ماته ته در داخله او چې مال راوډخلو زوکت چې پاسې دما ولولي ما خو تماته وبخل به صبر خلاص ویل کینه باندې دا هیله ده مال والله کې کینه بس الان دې غوته قرآن مونږ دي چې ما مخکې منډه کوي یا په سره منډه دی خبره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایګي د شانه د مسلمانانو سره چې اکثر به ادا کړي مطلب دلیل دا چې ضمن المؤمنین خیره کړي چې مسلمان به خیر ګمان کوي ته هغه مسلمان به خیر ګمان کوي چې د مور پیدا یو تر مرګ پورې تعالی دلې نه ما خبره کوي مجتهد سے دا د عمر غټ پټکې د ګډوله د پسر د سپین د ململ کې نولې ده ګډوله د پسر کې نولې ده هغه مسلمان به خیر ګمان کوي چې تعالی دلې نه چې یو سړی د مور پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د خزن طلاق بچی دی نو موس کړی نه او دس کړی قرآن ته کنځل کړي مولا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې خایګي د شانه د مسلمانانو سره چې اکثر به ادا کړي دا هیله ده که دا دوکه ده دا هیله ده هیله خو به هغه چاله کوي یو سړی پروت دی هلکه
مسلمان دے جنازه کوي کې دې نو سره ما ته معلوم دی یو غټ څنډه نواب مړ په خبر کې په قبر زولارم आवाज سے چټول وای چې دا خسره دی ذکر اپاس مال پارام کې نه بدن لوی آرامي بل ونه اوس چې مونږ ته واپس شو دا په سلور بولی په قبر دا خسره خر ته د خسره نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټه دی جګړه د خېټه ده قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته دیکھو ګورئ مړ سنت طریقہ غدا خیر القرون وإلى طالبان قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مړ چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده د دې نه پاخه نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت ده من په دې سړي دلته دی ګوره ښځه به دې کېني هلک میندې خویندې راغلي ښه خورم څه به غواړي اته سره نکریزي دوه ډړی د خاور تېل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صحرا ده ښځه دې ورمخکې تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب شیخ دا شیخان د اول مرداران نو تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درېیمه نوري دي او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ستا خدای کور روان کړه ستا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره مې ورکړې چې درېیمه نوري دي او دوه ټیمه غوړي چې غواړي دا ستاسو زامن دیکھو ګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو دې طرف ماته یو خط راغلی چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشي وګورئ که بجلیګر ملا د بټونه والا تر ضیاءالله پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تکله کوي ٹھیک شو ګیره تکله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا هم دومره څه ورکړي دي ګیره تکله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جومات کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تکله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم ټلویزیون ولیدو ګیره تکله کوي په خره سور کوي خلاصه اینو ځان نه ګیرې سره کې په خره سواره تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ده ته دومره بد وې د حکومت پسې تانیسي ولې نه مال زه بد نه یم خدایم دې خو به څه نصیحت ورته او بل دا حکومت ډېر هوښیار قیوم خان چیف منسٹر د صوبه سرحد زیونی یو کال د شب قدر قلعه کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولې وم تیرے جانے کے بعد تیری یاد تلارو لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد ایوب خان هغه سره چې عایدي قوانین جوړ کړیو مليان ورسره ونخته او دا په لیکلي چې ښځه به پاتې میړه ته به وکړي او دوه درې طلاق دا قانون ایوب خان جوړ کړ مالخون دلادا دی چې موږ سپینګیرو ته دا ښځې راپاسي چې زه ته بوډا شو کور دوران ښه طلاقي مې دی دا ټول زاړی والله کې هم پرېږدی ټولې طلاقولې دا علي قوانین صدر ایوب جوړ کړي الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي ورسره ونښته علما ورسره ونښته علي قوانین ولا تسنه ستا په ملک نن چې د قادیانیت نوم څوکلي خلکو له الټي ورځي دا د مولانا یوسف بنوري مولانا غلام غوث هزاروي عطا الله شاه بخاري شاه انور شاه کشمیری مفتی محمود برکت زما په خبره پوهېږئ دا د هغوی برکت دی چې نن قادیانیت نوم څوک الټي ولا ورکړي نو قیوم خان نیولی وم یو کال قید ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولی وم خدای مړ کو جنازه مې وکړه صدر یحیی نیولی وم په مارش الله کې چې پیش یې کړمه
₹4,000 جرم کوم په جیل کې اچولم لاړو مردار شو جنازه مې وکړه ورپسې بوټو خان ونیومه د پېښور په جیل کې هم بیا ریپور جیل ته واستولم ګورنر راپسې ټلیفون وکړ چې تر اوسه مال والله کېدم ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې ته یو مال لرم مزې کوم بانګونه وایم منځونه کوم وروره زمونږ نور څه کار دی بار نه جیل ښځه په آرام پکې ناست یم بار خو څوک پرېږدي نه خو کله چېرته چغې وه کله چېرته بوټو خان 3 میاشتې دا ریپور په جیل کې ومه چې ټولې را پرېښو ورسره زم رالم ما چې ټولې دې پرېښي والله که یوازې لاړ وخت کې دی ضیاءالله هوښیار دی چې دا بېزیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولې هغه مړ کېږي راشه ډومي صاحب مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي د دې ملک ابتدا حکمران مسلم لیگ کو او اوس بیا د مسلم لیگ کو تلاش کې راغلی دی تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نجریه پاکستان نجریه پاکستان څه ته وایي نظریه پاکستان خو لا الہ الا اللہ تاسو له شرم نه درځي چې تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوم لري بیا یو خبره دی چې تاسو سره تمکل خلک یې په ډبې نه یې او چې چا در باندې خټ کېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخې ځئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي صاحب مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 خدای دې کور روان که چې وران دي چې خو په آرام کښېنه که نه چېرته یو سړي ما ته ارامي غوندې وښار ما ته وایي چې ته جرګان ګډا نه ده ته دومره غټ ولې مال خدای ته پته وه خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې والې نو په ټکي به مې ساوتې وه والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی غټه غوښه او ټیپر او ګازر یم خوراک دی اوس بله خبره ده چې افریدین غوړ شوي دي خاندي په موله ملا مایا ملا 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 ته مغنی چې په مولای به د خرم په کونه کې وویل هغې نه به دې چکم ملا مایا ملا نه تک دی ملا تک دی دا دا چرسو دا پیمون هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خان چې تک دی زمان وقت راشي زه به تا زوړم تا نه به زه سرمنو باسم سرمان دې وختې پاس به دې زوړم مازدیګر ټایم کې صبر روډ ته راغلي یې چېرته خامخا راشئ خامخا راشئ مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سهار ټایم کې کوچی بازار ته راشئ پستخانې کوچی بازار ته اور قسم غوا و میخه پکې شته هر قسم امبرسرای میخه شته ترکای میخه شته پنجابی غوا شته او اټکای خرم پکې شته خرم پکې هغه ده چې زړی او ایرانی چادرې په سر یې هم سنبی کېږي د زنګینه او شرمېدلي قوم تاسو خو هغه قوم وای چې ستاسو ښځو ته به چا کاږه وکته نو سر به م وله د ګولۍ نشانه کولو نه وایي داسې نن هغه قوم نه د پیسو د برکته څه جوړ شي والله که نن ته دلته د جوارۍ پړکی د وي سی آر سینما چلی د ټي وي سینما چلی شراب خرڅی په خدای قسم چې د پیسو د پاره وخت راغی په دې جمرود کې به وګورې بلخانې به جوړي او ښځې به پکې چلیږي پښتو چېرته نو جانې بچو
امیر المومنین خوریا لوی سړی تحصیلدار صاحب ته بده سوچ تحصیلدار صاحب له دې ورته او دوی هلته خو چې بار لوی تسمار خانې چې هلته لاړ شي صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مور پلار یې قربان دې شم ته دې مور پلار که زمون مور شي خو ټیک ده پلار خو زمون نه دی ورور قربان دې دا قربان دې شم دې ولې وي ته دې مور پلار دې ولې وي و یا به دړی چینی یا به دوه تیرې هغه ماخلي په خپلو پیسو خو چک به دی داسې ده که نه وبه ویې چې زه لرسم وبه او که دې ووې نو خدای دې امان ده او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یوي اسه ټوپم خلاصي او چې چاکو ورته داسې وکړه او یا چې ورته د حوالات وې نه ټول 15 مني ننواتې مونږ په پېښور کې زمونږ کلیوال چې چېرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پوه چې څه یې مانه خو زرکه زړه مې وځ تاسو ما پیژندلی تیارې در باندې عظیم را روان دي زما دې په خدای قسم وي کدا د دې طرف تیار در باندې رالا زخم ملنګم زیات نه زیات مړ بشما زخو غریب ما زیات نه زیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجارما پزان نجارم نخبل کٹو بستر جارما کجارم ستادا نازک خزا جارم چدا تمرا پناز دے ساتلے دا غریب بچرتا منڈے وہی